نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکو فرمایل د جهنم ته چې بسوک زیاغه کسان درته وخیمه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې څوک سخت مزاج وي، سخت مزاج وي او هغه کس دی، دویمه بد اخلاقه کس دی، او دریم تکبر چې څوک سکی تکبر کوي، وی دا خلق دا جهنميان دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکو فرمایل صحیح مسلم شریف حدیث دی چې یو سي سخت مزاجي او دویم بد اخلاقی او دریم تکبر والی. الله دې مونږ تکبر نو ساتي، ځکه چې تکبر دا د الله صادر دی، تکبر دا د الله صادر دی او تکبر الله سره هي. نو مونږ تاسو چې تکبر نه کوو، ها عاجزي کوو، عاجزي سکو عاجزي کوو، ځکه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارکو فرمایل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې په یو مجلس کې څوک د چا د یو کس الته عزت وی، عزت والا کس وی، دا غل خلق عزت ورکی او تاغه مجلس کې دا کس پاک قضې کې بی عزتی کې، او د یو کس عزت یې الته کنه عزت جوړي، خلق داغه احترام کوي، قدر کوي، عزت کوي، وی شولې داغه خلق خو بیانې او الته ته داغه بی عزتی وکي. نبی رسول الله والسلام فرمایل چې الله وی زبد دغه انسان پاک قضې کې بی عزتی کوم ځکه چې د عزت د خلکو بی عزتی مکوي، ها د خلکو بی عزتی مکوي، د خلکو سپکه هغه م بیانوي، خلکو ته حکم ځکه چې عزتي الته خلکو له عزت ورکوي، بار ځکه خلکو له عزت ورکوي، بار ځکه خلکو له عزت ورکوي او د الله نه